نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ما کې خود بلال غوندې جذبه نشته کنه. بلال ډېرې ښه ساتي دی وړوکی غوندې و قاعده به یې ترخ کې نیولې وه او دغه شان لوی لوی ویښتې وو. د دې په بیټک کې به مونږ سبق وانه دې به راتله سبق له به راته خو مونږ ته پته نه وه چې د په تندي کې دونه جذبه ده که نه. نو د ده په شان جذبه خو ما سره نشته چې په چغې خبرې وکړم. یو څوک بنیادي خبرې کومه څنګه چې مدرسې والا راته ووایي الحمدلله شاباسګړه کې کار شروع شوی دی اوس. الحمدلله علماء به پیدا کیږي، حافظان به پیدا کیږي. مونږ چې کوم تخم نوستی و نو هغه تخم به اوس راټوکېږي به او هغې نه به فصل جوړېږي. الله جل شانه د علماو په سر باندې ډېره غټه ذمهداري ایښې ده او ډېره غټه ذمهواري نن په دې وړو باندې مې ایښې ده. د دې په دې سر باندې چې نن کوم پټکي وینې دا ډېره غټه ذمهواري ده. د دې معاشرې د دیني ذمهواري ډېره زیاته ده. امام محمد رحمت الله علیه په بازار باندې روانو د ماسخوتن ټیم دکانونه بندېدنو. یو دکاندار او بل دکاندار خپل د دکان ورته تالا چوله. ناغه یو دکاندار بل ته وایي چې زما ستانه خو په خدای د دکان باره کې تپوس کوي چې خلکو باندې مونږه درانه خرڅ کړو که سپکم خرڅ کړو. زما ستا د دکاندارۍ کار دی، ما تا نه به خدای د دکان تپوس کوي. او زمونږ د علاقې د دین مشر زمونږ عالم امام محمد رحمت الله علیه نه به الله پاک د دین تپوس کوي. امام محمد رحمت الله علیه په دغه وخت کې چې یې خبرې کولې دکاندارانو ورې بندو نو هغه ورسره خوا کې تېر شو. دا خبره هغه واورېده نو هغه په خپل سر باندې څادر راواچو او ډېر یې وژړل. وي دې دکاندارانو ریښه ووي د زمیندار نه به د زمیندارۍ تپوس کي چې پردی پوله خو یې نه ده واړي. د دکاندار نه به د دکاندارۍ تپوس کي. او د ټول نه مشکل کار چې که تاسو ته آسان کار ښکاري عوامو ته ټول نه ګران کار دی مولا جوړېدل. زما پلار به ما ته وی خدای دې وبخي وی بډې دې والي تبلیغ کې دې وخت ولګو او وروڼه دې افسران دي او ته بچ طالب به چڼې به په لارو کې به ډوډۍ غواړي د خلکو. مسلمان خیل و موږ سره شرم یې. الحمدلله په دین کې به مشکلات دي. پیغمبر اسلام ته خلکو څه نه دي ویلي. په مونږ کې خو عیبونه شته، نبی علیہ السلام کې هیڅ عیب نه و.
سسې ورته نه دي ویلي، سختې په هغه نه دي راغلي. نبي اسلام په خپله فرمایي د ټولو نه زیات انبیاء علیه السلام کې زه په تکلیف کې اچولی شم. نو چې کله ته د کومو انبیاو لمن راټینګه کې وایي پسې ځې نو تکالیف وایي. نن دا طالب علمان تاسو ته په سپینو جامو کې ښکاري ځکه چې د ختم ورځ ده که نه. او دې نه علاوه ورځ کې به تاسو چېرته نه راغلي یو مدرسې ته، هره مدرسه چې د هر چا چې مدرسې خو هغې ته به چېرته تاسو تللي نه یې چې دې نن په ډوډۍ کې څه وخوړل، سارې ناشته کې یې څه وخوړل. تا به چېرې د دې د مدرس نه تپوس نه کړي چې ستا اوس ضرورت خو نشته. نن سړی هر سړی د خپل ذات لپاره ډېر ښه پوهېږي او د خپل اولاد لپاره ښه پوهېږي، خو دا خبره ته کوم چې د دیني کارونو حسن په سادګۍ کې دی، په شلېدلو جامو کې دی او په کمزورې ډوډۍ کې دی. یو کس وی حضرت عمر رضی الله عنه سره په خلافت کې ډوډۍ ته کېناست،